محفل به داسې نور رونقونه راوړي او انشاءالله د پښتنو په کلو په کوڅو کې به د رباب ټنګ او د منګي دا اواز همدغسې یو ځلې بیا غږېږي. د خپلو مشرانو په لار د ګلزار لالا په محنت زه دې ته سلام پیش کوم. زه تاسو ټولو ته اعلان کوم چې په باچا خان مرکز کې به د دې هنر کلاسز ورکول کېږي او څنګه چې موږ دنیاوي تعلیم مفت ورکوو همدغسې غریبانانو ته به مفت تعلیم د رباب، د باجې، د ستار، د تبلې، د ډول، د هارمونیم او د دې هر څه ملاویږي. دا پاکستان د حیا دپاره جوړ شوی، د وفا دپاره جوړ شوی، د غیرت دپاره جوړ شوی. ها پاکستان د باجو دپاره نه دی جوړ چې ته به اوس خلکو ته باجې ښې. دا د باجو دپاره نه دی جوړ چې ته به اوس لګې خلکو ته به باجې ښې، ته به خلکو ته تورې او ډولکي ښې. ها دا پاکستان میری جسم میری مرضی دپاره نه دی آزاد شوی. دا پاکستان د 007 دپاره نه دی آزاد شوی. دا پاکستان د حیا دپاره دی، دا پاکستان د وفا دپاره دی، دا پاکستان د غیرت. او که یو سړی دا خبره کوي چې د پښتنو په ثقافت کې ډمتوب دی، نو زه به ورته ووایم چې پښتون د حیا درس ورکوي، اسلام هم د حیا درس ورکوي. پښتو کې هم غیرت دی، اسلام کې هم غیرت دی. پښتو هم د حیا درس ورکوي، اسلام هم د حیا درس ورکوي. اور پښتانه به هغه پښتانه چې د پښتون کور مخې ته به د پټکې چا په غوږ لاس کېښود او ټپه او چربې ته به یې راپرېښوده، نو پښتون به راغی هغه سړي به یې دومره وډبو چې د بوسو سخې به یې ترې جوړ کړ. زه هغه ته د سره اډو پښتون نه وایم چې د هغه د کور نه د سندرو د ګانو اواز راوځي. هغه د سره اډو پښتون دی نه چې هغه باجې راغستې. اوس به خلکو ته باجې ښیي چې امیر صاحب زه به درته وایي باجه ښیم، زه به درته باجه ښیم. دې پکې لا دا آواز وکړي چې امیر صاحب. دې وجې نه دا مسله ذهن کې کېږدی، دا خبرې غلطې دي.